انکساری لډک زمکه خبره منی تکبر نه کوي وری خبره منی تکبر نه کوي سمندرونی خبره منی غرور نه دی کړي مخلوقی خبره منی ظلم نه دی کړي نن سبا دا مشران صرف پولیس جوړ شي دغه ظلم انتها ته ورسی ای بی ای مری جوړ شي قاتل ور سره جوړ شي لغو تلاس کې بیروکریټ جوړ شي غاغر سمګلر جوړ شي شراب غاخر سي زنا اډي غا کولوي حکومت لګ لاس کې راشي کما ګناه دغه بیان کې نن زه بیا حضرت عمر باندې فخر به ولې نه کوم زه به د حضرت عمر دفاع ولې نه کوم زه به د حضرت عمر عاشق ولې نه جوړېږم زه به ځان ته رهبر او لیډر نمونه به حضرت عمر ولې نه ګرځوم دیو جن زما مسلمانانو تاسو د حضرت عمر رضی الله عنه زندگی مطالعه کړئ یو انګريز مورخ لیکلی مسلمان خبره نه کوم انګريز مورخ دا لیکلی دي وی کچره مسلمانانو تاریخ کې حضرت عمر رضی الله عنه لس کال حکومت کړي دي کچره د اسلام په تاریخ کې حضرت عمر بن خطاب پشان بل خلیفہ راغلی وي او لس کال حکومت کړي وي وی د ځمکې مخ باندې به د کفر د عیسایت يهودیت نوم هم نه پاتې یو کافر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کردار اور د گفتار نه دومره متاثر دی تاسو یو کتاب دی الفاروق لغا مطالعه کې علامه شبلی نعمانی سے لیکل دی حضرت عمر رضی الله عنہ خپل دور کې چې کم انټيليجنس ادارې ستا پاکستان کې 39 32 سمثینګ کار کوي د دې بنیاد حضرت عمر رضی الله عنہ کې خود لري اول خفیه ادارو ترتیب د حضرت عمر رضی الله عنه جوړ کړی دی کم ځای باندې حمله کوله غي نمخ کې به مسلمانان لاړو الته به حالات ملوک غد بعد به حمله کیده خپل مسلمانانو کې به خفیه د ایجنسیانه چلی دي چې کم ځای کې چانه خطر ده اسلام ته زمکه ته نه اسلام ته زما دي خبرو ته غور کوي نن خو مونږ دا وی چې دا بچی نور د خیر د اسلام د بیډا غر کشي الله یعذ بالله نه اول اسلام دی قران محفوظ وي نبوت محفوظ وي ختم نبوت محفوظ وي خلاف د راشد محفوظ وي احادیث محفوظ وي اول ډاګ نظام حضرت عمر رضی الله عنه متعارف کړی دی پولیس اداري بنیاد حضرت عمر رضی الله عنه کې خود لري فوج بقاعده هغه ته تنخوانی دغه چټه ترتیب دغه نسوسب دغه ټریننګ دی بنیاد حضرت عمر رضی الله عنه کې خود لري ریسټ هاوس بنیاد حضرت عمر رضی الله عنه کې خود لري هر ځای کې مسافر خانه ورته وي مسافرانو د پرې ځین جوړ کړی هغه کې به خوراک ملوي دو هغه کې به شپې مسافر آرام کول سار برونی دو اور کتا سو الفاروق کتاب مطالعه کې نه حیران مپاتې شي اول د پټورخانه نظام د حضرت عمر رضی الله متعارف کړی دی زمکه په میشي کړی دی د زمکه چا پسې دی چا پسې انتقال لکمه د گورنمنٹ زمکه دا کمه د خلکو زمکه دا سمره دا یو نظام رجسٹر بقاعده تور باندې حضرت عمر رضی الله عنه کړی اول مردم شماري سمره خلک دی سټیټ کې دی د حضرت عمر رضی الله عنه کړی دا ټول نظام موږ انګريزانو اخصه دي هغه چې کم هغه اکو بکو غند بن لاډ وکالي نظام هغه ما تر کړی دی نن امریکا کې هر څه صرف اسلام نشته دی یورپ کې اخلاق او اعتبار سره تجارت معیشت اعتبار سره هیڅ نشته کا کمې دي صرف کلمې کمې دي حضرت عمر نظام هغه اپناو کړی دی او لاډ میکالي لا سره غنده نظام چې کم جوړ کړی دی غیتا ته دلته پرېخي الته کې انګریز سود نه کوي دروغ نه وي چې کم شیز کې عیب درتی دا غړې در می خرڅون خودي کې دا شی خراب دی او دا مسلمان دا قسمونه خوري چې دا بالکل ټیک ټاک دی جاپان نه راغلی او بالکل پلاسټر کې باندې سره کولاو نه دی او پیکینګ به کراچۍ کې شي دا دروغ وي دا ظالم وغه نه وي ستا زندگی ستا د خلفای راشدین مطالعه کړي چې د مسلمانانو په 66 لاکھ مربع میل باندې حکومت ولې کړي ا نظام استډ کړي دی هغه نظام به التا رایج کړي دی او مونږ دلته کې جنا A for apple B for bed C for cat D for dog هغه نظام اپناو کړی دی هیڅ نه نیو ما ته خپل نصاب کې A for الله پکارو B for بیت الله پکارو چې کم ټکی نه کم اسلامی ټکی جوړیږي هغه پکارو چاته جوړاو ندیو جنا تاسو به دا عزم کوي ان شاء الله
حضرت عمر یو سیرت ډېر اوږد دی، که زه یو 15 جمعې په دې باندې بیان وکړم بیا نه ختمېږي. خو د هغې زندګي کم چې د زما ذهن کې واقعیت هغه درته ما عرض کړو. عزم دا وکړي حضرت عمر رضی الله عنه سیرت اور صورت په مطالعه کوم، بیا به عزم دا کې چې زما ځان حضرت عمر په شان غیرتی ځان نه جوړوم. دین باندې هغه څنګه ننګ او غیرت کړی دی، نبوت د ختم نبوت د قرآن او حدیثو دفاع کړي، مسلمانانو باندې غیرت کړي، دا به زه هم کوم. دې سره بیا زندگی کې انقلاب راځي. نن موږ دا وایو چې الله موږ ته حضرت عمر بن خطاب په شان خلیفہ نصیب کړي، او دا نه وایو چې زه ځان خپل باندې عمر بن خطاب جوړ کړم، خپل باندې زندگی کې انقلاب راول. دې ته نه امته خو غواړم حضرت عمر رضی الله عنه. د دې لپاره به ان شاء الله هر یو ملګری دا عزم کوي چې د حضرت عمر رضی الله عنه سیرت او سیرت په مطالعه کوم هم او خپل زندگی کې برولوم هم. سبحان